وغيره. یعنی کم څوک چې د شپې راویښ سي پر هغه بستر پروت وي او ووایي لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير الحمد لله وسبحان الله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوة الا بالله. او بیا ووایي اللهم اغفر لي يعني الهي ما وبخشه. یا بل هر دعا وکړي هغه دعای الله جل جلاله قبلوي. او کولاړ سو او داسې تازه کړی او المنځ وکړي دغه المنځ هم قبليږي. رواه البخاري وغيره. نو مسلمان ورور او خوري کله چې راویښ سي او دغه دعا ووایي او بیا خپل مقصد کدي دنیوي مقصد وي او کدي اخروی مقصد وي د الله جل جلاله څخه وغواړي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم درته وایي چې ستا دغه دعا او غوښتنه قبليږي. ته پوهېږې چې دا ډېر اسانه ذکر دی فقط شپږ شیان دي په ترتیب سره عملي کړه او په یاد ولره او زړه دې په الله جل جلاله پورې وتړه. کله چې له خوبه راویښ سې دغه راویښېدل چې د په هر سبب سره وي پام کوه چې په موبایل یا ټلیفون پسې دې ونه ګرځې چې د واتساپ نوي میسجونه وګورې بلکې هغه لومړنی شی چې ستا په عقل ستا په زړه او ستا پر ژبه درګرځي هغه باید د الله جل جلاله ذکر او یاد وي. دغه ذکر او دغه دعا او داسه او نور طهارت ته ضرورت نه لري او نه دې ته ضرورت شته چې د خوب له بستره دې راپورته سي. هغه یوازینی شی چې ستا څخه غوښتل کېږي هغه دا دی چې زړه دې د دې دپاره په الله جل جلاله پورې وتړې چې پر دغه الهي فضل کامیابه سي. الهي زموږ زړونه په تا پورې وتړې او موږ ته د دغه ذکر کولو توفیق راکړې. الهي کم څوک چې دغه حدیث نشر کړي او تر خلقو یې ورسوي هغه څوک له هر غمه وساتي او د ژوندانه د هرې سختۍ یې خلاص کړي او له داسې ځایه رزق ورکړي چې د ده هیڅ په چرت او خیال کې نه وي او زموږ سره یې په دغه ثواب کې شریک کړي.